زه پروفیسر ډاکټر رضوانه ترین په بی ام سی هسپتال کوټه کې د کشنیانو د وارډ مشره یم. د ماښام په وخت کې زه په چلډرن هسپتال کې د کشنیانو معاینه کوم. زه نن تاسو ته د ماشومانو د دستو د الټۍ د ناجوړي په باره کې یو څه معلومات درکول غواړم. په هره ناجوړي کې دوې خبرې کتل کیږي. اوله خبره د ناجوړي څخه بچاو او دویمه خبره د ناجوړي علاج وي. د ناجوړي څخه بچاو هغه وخت ممکنه وي چې د ناجوړي وجوهات موږ ته معلوم وي. د دستو د الټۍ د ناجوړي بنیادي وجوهات ماشومانو ته د مور شیدې نه ورکول، د بازار د غیر معیاري د شیدو استعمال، د ماشومانو دپاره د کچه اوبو استعمال، د بچیانو د بوتلو د فیډر په صحیح طریقه صفایي نه کول، د کال څخه د کم عمر بچیانو ته د غواوو د وزې د شیدو استعمال، د بازار د غیر معیاري خوراک لکه چپس، پاپړ، کولډ ډرینکس او د جوس استعمال، او سره سره د چاټ، پکوړې، سموسې استعمال، او د صفایي خیال نه ساتل، د بچیانو د لاس بار بار صفایي نه کول، دا ګرد وجوهات د دست غټه وجه کېدلی شي. که زموږ میندې او خویندې د دغه خبرو خیال وساتي نو په ماشومانو کې به د دستو د الټۍ ناجوړي شره ډیره کمه سي. او که بچیانو ته د دستو د الټۍ ناجوړي چیرې ولګیږي نو هغو ته باید چې د معمول خوراک ورکول سي. د دې سره سره هغې ته د ORS د اوبو استعمال وسي. د دې سره باید چې په کور کې جوړې مستې او د وریځو اوبه ورته ورکول سي. او که د ماشوم حالت ډیر خراب ښکاري مور ته، یا الټیانې ډیرې زیاتې یا دست یې ډیر غټ کیږي، په دې صورت کې باید چې خپل قریبي هسپتال له کشنی زغر ورسول سي. بچیانو ته د غیر ضروري د پاوډر شربت زیات استعمال باید چې نه وکول سي. شکریه.